الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم خورجان پختنه کړي دا چې کله یو زنانه غسل وکي اولامبي او د غسل نه پسو لس پنځل لس منټه تیر شوي او دې ته پته ولګي چې زما هو په دغه نوک باندې ناخن پالش لګېدلی و یا په بدن باندې بل داسې سمګلی چې د هغې د وجې د دې بدن لون شوی نه دی، اوبه ورته نه دي رسېدلي، نو اوس به دا څه کوي؟ نو دا به دوباره غسل کوي. که اودسې کړی دغه اودسې نه دی شوی دوباره به کوي. ګوره دا خبره یاد وساتئ، زنانه که ډول او زینت کوي نو د شرعي حدودو د لاندې به کوي. هغه ډول او زینت چې هغه د شریعت خلاف هغه به مؤمنه زنانه چې کوم ده هغه به نه کوي. لکه خاص کر زنانه چې کوم دی دا د خپلې وریځې وغیره وباسي نری کوي، په دې باندې صحیح حدیثو کې لعنت راغلی دی او علماو لیکلي هغه ګناه چې په هغې باندې د الله د نبي د طرفه د لعنت الفاظ استعمال شوي دا ګناه کبیره دا د جمهور علماو معنی ده د ګناه کبیره او صغیره منځ کې فرق کوي. نو دغه نه ځان ساتل، دغه رنګ په نوکانو باندې ناخون پالش لګول د دې خو د زنانه ته څه ضرورت هم نشته دی او نه دا ګوره څه خاص ډول زینت دی. ها که یو زنانه په داسې حالت کې چې مینسیس بیماری راغلی ده مونځ نشي کولی نو بس ټیک د بیا د ناخون پالش ولګوي په نوکانو باندې، ځکه چې دغه وخت کې د دې اودس او غسل او مونځ ته ضرورت هسې هم نشته، بیا دې ولګوي بیا حرام نه دي. خو چې کله زنانه په حالت د پاکۍ کې ده نو دی به ناخون پالش نه لګوي، ځکه ناخون پالش دا داسې یو پینټ دی چې د دې د لاندې نوک وچ پاتې کېږي او چې نوک دې وچ پاتې شو که نه نو اودس دې نه کېږي، نو چې اودس دې نه کېږي دغه رنګ د غسل هم بیا نه وځي. دلیل ور باندې د قرآن کریم د آیت ته الله رب العالمین فرمای فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق. تاسو چې اودس کوئ او که غسل کوئ خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې وینځئ. نو نوکونه چې کوم دي دا خو د دې لاسونو یو حصه د سجودا شی خو نه دی که نه، نو چې کله ستا په نوکونو باندې پینټ پالش دی لګولی نو دا معلومه خبره ده چې د دې د لاندې اوبه نه رسېږي، نوک دی وچ پاتې شو، نو چې نوک دی وچ پاتې شو نو اودس دی ونه شو، چې اودس دی نه کېږي غسل دی نه کېږي. نو ډیر زیات احتیاط په دې باب کې هغه پکار دی او دا مسله تقریبا ډیرو علماو لیکلې ده په فتاوا برکاتیه کې د صفحه 20 کې او د قرن احسن الفتاوا کې مفتی رشید احمد لدیانوی صاحب کراچی والا دویم جلد صفحه 26 کې لیکلي چې ناخن پالش وضو اور غسل سے معنی ہے، یعنی د دې د وجه د انسان اودس او غسل نه کیږي. او د قرن جدید فقه مسائل کې مولانا خالد سیف الله رحمانی سے بم لیکلی دا په صفحه 23 کې فتاوا حقانیه کې د په دویم جلد صفحه 65 کې او د عرب علماء هم لیکلی دي. نو لہذا دا غسل بم به دوباره کې او کا اودس دی او کا اودس بم دوباره کې. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.